مطالبه ما زه وکم خو نه کوم ضرورت یې نشته وي چې حکومت نه مطالبه وکړي چې قاتلان یې ونیسي تر اوسه پورې که دې حکومت د شیخ حسن جان قاتل نیولی خو اوس مونږ به یې ووایو د زرګونو علماو قاتلان یې نیولي خو مونږ به یې ووایو ټول هسې ګپ شپ دی دا ټول دو نمبري ده دلته یوې جړا څوک وولي تاسو کتلي ورځ کې دلته قاتل ګرفتار شي یو ډم څوک وولي په 24 غنټو کې دغه قاتل نه ګرفتار زما دې د الله په ذات قسم کې دې حکومت غوښتی د انتظامیې د شیخ صاحب قاتل د الله په ذات قسم که ده په دغه ورځ د چرسدې نه موتلی وي مونږ له سترګې مه توروئ پرون یو سی ټي وي فوټیج راغی هله افغانستان کې منصوبه څه ووایي منصوبې یې وشوه پلانکي تنظیم قبول کړه قصه ختمه شوه بس لاړه هم د بدله دلته زموږ د وینو تپوس نشته دی 15 شپږ بیرې ما باندې ذاتي طور دلته حملې وشوه یو پیر هغه و چې 2 کسان ما به ذاتي خود موږ ونیوه دلته م راوستله وم تړله قسم دی نن هم که تا ته زه د سی ډي ډي هغه رپورټ وښیم چې موږ له په دا سترګو کې مې شګې راواچولې ما چې وکتله ما هغه ایسې چې اوس ته یو تصویر دې والم ما ته وایي نه تصویر دې واله نو ما چې دومره پې شرمېږې چې اوس زه بار خلکو ته وښیم موږ ټول عمر د دې رویې لیدلې د خپل ځان سره موږ ته پته ده په دې معاشره کې د یو عالم حیثیت د اجرا د ډم هم نه دی کومه رویه چې دیو کوي خو بس آخرت هم شته دی خدای هم شته دی تپوس ځای هم شته دی الله عدالت هم شته دی موږ دیو نه مجرم نه غواړو موږ دیو نه هېڅ تحقیقات نه غواړو تحقیقات هم مبارک شه تفتیش هم مبارک شه قاتل هم مبارک قاتل هم ستاسو د کور سړی دی ملګري هم تاسو یې سهولتکار هم تاسو یې ما به په هغه ورځ منلې وی چې په 2 غنټو کې تا دننه د شیخ صاحب قاتل راوستی وی په چوک دې ودرولی وی بیا به ما منلی وی چې او دا زما سره اوښکې په څه شته باندې ورنه دا معمول دی دا طریقه کار دی قاتل ولګیږي راشي د مقتول په جنازه م ودرېږي همدردي هم وکړي لاسونه مو چت کېده د دنیا رواج دی رسم دی ختم دی لیکن یاد ساته د الله عدالت شته دی تا یو عام سړی نه دی شهید کړی تا د ټولو علماو امام شهید کړی دی تا د ټولو امت پلار شهید کړی دی تا د پیغمبر وارث ګرد شهید کړی دی دا د الله رب ذوالجلال قانون دی دا د هغه یو نظام امتحان دی وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفا بربک هادیا ونصیرا انتهایی محترم مسلمانانو ورونو الله رب ذوالجلال د دنیا پیدا کړې ده او دې ته الله رب ذوالجلال 2 قسمه قوتونه او طاقتونه را لېږلي دي یو د الله والا طاقت دی چې هغه د انبیاء کرام علیهم السلام په صورت کې راغلی د دغه خلکو مقصود د انسانیت رشد د هغوی کامیابي د هغوی فلاح هغوی خیر طرف ته راوللو دویم طرف ته د هغوی په مقابله کې هغه شیطانانو هغه منحوس او پلیت او خبیث خلک چې هغوی همیشه د دغه خلکو مقابله کړې ده هغوی ته رکاوټونه جوړ کړي دي هغوی ته مشکلات پیدا کړي دي د هغوی خلاف یې دروغ ویلي دي د هغوی خلاف یې پروپیګنډه کړې ده دا تسلسل د هغه وخت نه را روان دی تر اوسه پورې دی او دا به تر قیامته پورې د الله قانون نظام امتحان دی روان به وي تازه ورځو کې تاسو هغوی حالات ګورئ نن د پوره دنیا کې د انسانیت دماغ په دې باندې نه کوي کار چې دغسې یو عالم چاته څه ضرر نه و رسولی څه تکلیف یې نه و رسېدلی همیشه هغه امت د جوړولو سوچ لرو د هغې فکر یې کو په دې څنګه لاسوجود کړه انسان ګیره سپینه شي د هغه دیني خدمات هر څه یو طرف ته کا لیکن کم کمینه و کم بدبخت و کم منحوس و کم پلیت مور او پلار دغسې بچی راوړی و چې په دغسې سپینګیري باندې یې ګزاره وکړو زه هغه ورځ نه سوچ کې یم دغه آیات مې سهار نه ذهن کې تاویږي دا خو د الله قانون دی وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین د الله په هغه ورځ باندې بیان کړی دغه دا قانون دی زما الله وایي مونږ د هر نبي دپاره د مجرمانو نه دشمنان جوړ کړي دي چې دا پیغمبر وي دا دشمن به هم خامخا وي دغه کمینه و منحوس او دغه علماء کرام خو د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي ټول وارثان دي لیکن بعضې دغسې دي چې هغې د هغې حقیقي مصداق دی مونږ ورته فرد کامل وایو او هغه په دغه وخت کې زینت المحدثین استاذ محترم امام قرطبي رحم الله د ایت د لاندې لیکي وی د هر نبی په مقابله کې الله په جناتو انسانانو کې دغسې کمینه پلیت خلک پیدا کړي دي او دا د الله نظام امتحان دی چې دا کشمکش په همدغسې روان او ابن کثیر به لیکي وی دا دشمنان کمینهګان د دیو اولنی ګزار بسي دروغ پراپیګنډا رښتیا دروغ یو ځای کول د ده بدنامول اخرنی ګزار د پیغمبر قط
انسان سوچ ته دغه راشي یاره سپینګیري باندې گزار څنګه وکړو په دغه سیواله یاره چې کوم خلکو کم یهود او نصارو په پیغمبر گزار کوو هغه په وارث نه کوي دغه مسیح حسنین شهیدان کول دومره په بېدردۍ سره نو دغه یو وارث سره به دغه څه نه کوي مسلسل محترمو ده هغه خو لاړو د دنیا نه یقین وکړه هغه کامیاب شو قسم پر رب هغه کامیاب شو لاړو لیکن مونږ تاسو محرومه پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامات دي امت ته دردمن کېدل پکار دي په داسې باندې خفه کېدل بله ورځ ما په څو بیانونو کې چې دا پروپاګنډه شروع شوه ما دا خلکو ته وې ما ورته ویل مونږ تاسو ته دا نه وایو چې د علماو قدر وکړئ قسم دی که موږ تاسو نه دا سوال وکړو چې تاسو یې قدر وکړئ البته دا سوال درته ضرور کوو چې تباه کېږئ ګستاخي مه کوئ یو لوی نعمت و یقین و که نن تر قیمته پورې هغه خلا نشي پوره کېدی لیکن بدبخت ناکامه نامراده پاتې شو چا چې دا بکواس کوو هغه به الله له چې ورځي څه به کوي تاسو تباه کېږئ د هغوی په دشمنۍ باندې علماو ته چې الله کوم عزت ورکړی څوک نشي کومولی هغه نعمت و د الله قانون دی څوک چې ناشکري وکړي الله هغه نعمت اخلي په دغه مردار ماحول کې په دغه کمینه ماحول کې په دې پلیت ماحول کې چې جوړ کو الله برداشت نه کړله چې نور دغسې پاک انسان پاتې کې هغې واغسته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمیل ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله دا علم د سینو نه نه راوباسي چې قبضه کې ختمه کړي ينتزي من العباد چې د خلکو نه راوباسي ولا يقبض العلم بقبض العلماء الله به دغسې علما دغسې دانې چانکوي هغه به وړي علم به په دې طریقې سره ختمېږي اخر کې به جهلا پاتې شي د دین په نوم باندې به بیا ګمراهي خوري نن علما شته دی ډېر هم دي لیکن هغه په نوم باندې علما دي ټوله دنیا ته ولټوه قسم دی که دا ټول د تلې په یو چاپړي کې پرېږدي که ته یو شیخ ادریس صاحب را پیدا کړي دا چې په زرګونو طالبان او ملایان ورته ناست واسې خو نه و ناست دې وجې نه ابو درداء رضی الله فرمایي ویل نبي علیه السلام وفرمیل موت العالم مصیبة لا تجبر د یو عالم رباني چې دغسې عالم وي د هغه مرګ داسې مصیبت دی چې د دې هېڅ جبیره نشي کېدی دنیا کې د دې هېڅ بدل نشي کېدی دنیا کې او بیا یې وفرمیل وسلمة لا تسد دا دغسې چاو پاتې شو دغسې شګاب پاتې شو چې دا اوس نه پوره کېږي اوس به روز کوم ځای نه به دغه پوره شي څوک به یې پوره کړي په کومې طریقې به یې پوره کړي هېڅ د چا ذهن کې نه راځي یقین وکړه ټول علما همدغې ته انګوش بدندان دي هغه خو دغسې و دارالعلوم حقالي او کوړه خټک د پوره ایشیا لویه مدرسه جامع نعماني چې د هغې د وجې نه دې ته اعزاز میلاو شو د پاکستان په غټو مدارسو به یک وخت دې دواړو ته راتلو نو دغه طالب به څوک مطمئن کړي دا طالبان به چا ته راغونډېږي څوک به ورته دغه هر څه وایي دې وجې نه حسین بصري وفرمیل موت العالم سلمة فی الاسلام لا یصدها شیء ما اختلف الليل والنهار د دغسې عالم رباني مرګ د هغه تګ دا یو داسې حادثه ده دا یو داسې شګاب دی دا یو داسې مصیبت دی چې تر قیامته ورځې پورې دا خلا نه پوره کېږي او هغه خلا هم دقسې پاتې شوله د شیخ علم په کم څیز به سړی خبره کوي د هغه تقوا د هغه للهیت د هغه د لکونو هغه وخت نه مونږ ته یاد چې مونږ ماشومان وو چې الله کوم مقبولیت ورکړی و دا ټیپ کیسټې به وي پیپیمونو به دا چلېدې په دا ریډیوانو کې به دا شی و په دا ټیپونو کې به یقین وکړه د نارینهو نه زیات زنانو پېژاندو کومه اصلاح چې د ده په ذریعې د دې امت د ځوانانو د امت د مشرانو د امت د کشرانو د امت د نارینهو د امت د زنانو شوي و کېده یقین وکړه تاریخ کله د دې نظیر نه پیش کړی دی او نه به پیش کړي تر قیامته پورې هغه یقینا کامیاب شو هغه عالم مو عام عالم نو هغه محدث مو هغه فقیه مو الله رب ذوالجلال هر نعمت دنیا کې هغه ته ورکړو هر نعمت چا چې نږدې نه لیدلی هغه ته پته و لیکن د یو څیز کمی ورسره و هغه عالم مو هغه شیخ مو هغه ته هر لقب میلاو شوی لیکن دا د شهید لقب ورته نه و میلاو شوی
هغه لقب د کوم چې د الله پیغمبر امام الانبیاء تمنا کوله پیغمبر ته څه ضرورت د پیغمبر سره کم کمی و آخر کې ویل والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا درې پیری ویلا زغواړم چې د الله په لار کې قتل کړي شم شهید کړي شم بیا ژوند کړي شم بیا شهید کړي شم بیا درې پیری د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الفاظ ویلو نو شیخ صاحب دغه تمنا نو کم مسلمان بدبخت به چې دا تمنا به نه هم دغه حدیث په باره کې د الله پیغمبر هم دی شهید هم دی شیخ صاحب وارث هم هغه شهادت لقب رمضان سره واغستو عبد الله بن مسعود فرمای وې زه لس پیری په دې قسم وخورم لس پیری چې د الله پیغمبر وفات شوی نه دی هغه قتل شوی دی په خیبر کې چې یهودو کوم زهر ورکړي و د هغې د وجې نه شهید خو د پیغمبر سره بعضې څیزونه مناسب نه وي چې په میدان جنګ کې شهید شي هلته قتل شي الله د میدان جهاد هغه شهادت راوړو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بسترو کې ورکو او شیخ صاحب ته الله اقم مواصلت ورکو چې بخاري ته روان دی په ګولۍ باندې ولګېد په خپل ګاډي کې د بخاري ترمذي د رسول الله د حدیثو سره شریک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الدنيا جنت کې وا جنت کوم د نعمتونو زیری دی کې به یو انسان هیڅ تمنا نه کوي چې دنیا ته واپس شي الا الشهید مگر شهید به کوي یتمنا ان يرجع دا شهید به تمنا کوي کاش دنیا ته واپس شم لس پیری شهید کېږم بیا ژوند کېږم بیا لس پیری به شهید دا تمنا کوي بلکې دومره پورې وفرمایل نبی رسول ول زه خو غواړم خو چې زه شهید شم دا زما دومره خوښه ده د دې نه مې خوښه ده چې دا ټوله دنیا زما شي دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمنا وه او هغه شیخ صاحب ته ور نصیب کړو هغه ټایټل ورسره شهید اسلام شهید احادیث ټول القبات ورته ملو شاده قرآن مفسر هم دغسې مفسر و دې سبق کې چې به کله د ایتونو د لاندې نکات شروع کړه قسم د عقل به د سړي وخوځېدو محدث و عام سره زه اکثر د خپلو طلباو ته به ما وي نور ته علما هم شته دی فقها هم شته دی محققین هم شته دی ښه خلک شته دی لیکن محدث زما په نظر کې ما ورته محدث زما په نظر کې به دې وخت یو شیخ صاحب دی بس شاید کې وي او زما نظر کې بل نه و په دا وخت ما به طالبان ته وي چې څوک دا دورې حدیث ته ورسي او د هغه جلالت شان وګوري درس وګوري انداز هغه زړه په خپل باندې ګواهي کوله چې موږ د امام بخاري په باره کې څه اورېدل هغه دا دی ناست موږ چې د امام احمد بن حنبل باره کې څه اورېدل هغه دا دی ناست دی موږ چې د امام مالک په باره کې څه اورېدل هغه امام مالک دا دی ناست دی قسم دی کم سړی چې په درس کې ناست و هغه ته اندازه لګېدل 4-5 ګنټې درس کې به یو طالب ناست و دی به پوه هم نه شو چې 4 ګنټې شیخ صاحب درس وکړو ختم تاسو خو صرف په منبر لیدلی و هر عالم ته الله 2 روخه نه ورکوي د عالم یو روخه عوامي وي یو یې د طلبه وي بعضې دغسې کتاب پړولی شي طالب مطمئن کولی شي لیکن عوامو ته خبره نه شي کولی بعضې دغسې چې عوامو سره خبرې هم کولی شي خو تدریس طالب نه شي مطمئن کولی شیخ صاحب دغسې جامع شخصیت و چې هغه عوامي کم لهجه فصاحت بلاغت الله ورکړی و شاید په دغه دور کې په دغه صدۍ کې د شیخ صاحب سره بل چاته نه ومیلاو شیخ زنجان سید رحم الله فصیح و لیکن د ده فصاحت بیا د هغه نه پاسه و کم نه و طالبانو ته چې به ته رالې تا به طالبان دلته به دغسې یو نشه غونته کې به طالبانو تالي وجره شیخ صاحب در 5 ګنټې نن هم ته د طالب نه تپوس وکړه ویره شیخ صاحب 15 ګنټو درس کې ته پوه شوی چې 15 ګنټې درس وشو دته الله تعالی یو دغسې او ژوند زندگی هم دغه کتاب سره تېره شوه درس تدریس درس پرون ما ته شیخ یوسف صاحب دامت برکات هم د هغې ورور وی ویل تا خو داسې نه و تیار شوی د پلار ویل یو کتاب به بیاده و دغسې به شپه ورځ کېنوله ویل په دا سر به ووهو داسې شو یو ځله وی ډاکټر ته بوتلو بیمار و چې دا نیکې چې دی مفتي شهزاده صاحب دا ټول خاندان د کې پي کې الله 3 خاندانونه د حدیثو د خدمت لپاره قبول کړي یو د مولانا ناصر الدین ورستوي صاحب خاندان یو د شیخ عبدالحق صاحب کوړوي دغه او یو د شیخ ادریس صاحب دغه د نیکه مفتی شهزاده صاحب چې دا یو سلسله وه بیا په ټولو کې زیات خدمت په دې وخت کې هغه د شیخ صاحب د خاندان نه الله واغوستو
هلته به مونږ ته کیسې کولې د علماو نیکه ډېر لوی عالم او مفتي شاهزاده صاحب ویل هلته خانه کعبې سره ودرېدو د کعبې غلاف یې ونیو علما یې راغونډ کړله ویل زه دعا کوم تاسو بیا امین ووایئ ویل دعا یې چې کوله شیخ صاحب یې ویل الله د نه د دین خدمت واخله او دومره محنتونه شوي وو دومره کوششونه شوي وو دومره دعاګانې شوې ظالم ته په یو ګولۍ باندې هغه شهید کړی ته دومره سوچ نه لرې او یقین مو که دا درس چې به کوو دا غزوات به شروع کړه د رسول الله صلی په کتاب ته یو خو په منبر بیانوله هغې ته هم خلک نشه ناستو لیکن په کتاب کې قسم دی کله چې به د مغازي بیانوله کتاب المغازي مونږ خیال به دا و طالبان به خپلو کې لګیا و یاره مونږ داسې محسوسو لکه شیخ صاحب چې د بدر په میدان کې ولاړ دی ګوري ورته چې هغه دی دا وشو دا وشو بیان به هم دغسې نه و مقرر خو راشي ما خو څه منګړت قصې راخلي غریب ته دا پته نه وي زه کوم ځای نه وایم شیخ صاحب خو محدث و د هغه بیان چې څوک پوهېدله یقین مو که بخاري شریف ټول غوټ حدیث به شروع کړو دا به خلاصه کړو ترمذي شریف دا د حدیثو خلاصه په داسې انداز کې به یې ویله چې که یو سړی ډېر تکړه و بلیغ البیان و دغسې انداز کې مختصر الفاظو کې دا نشو ویلی دا دغه امتیاز و چې بل عالم تا ته په ګنټه کې کومه خبره کول دا به په لس منټه کې ټول تا ذهن ته راځو مونږ طالبانو به وی ویل شیخ صاحب درس دغسې وي چې دا هر څه نوڼی کې نوڼی تا ته چقه ورته نه بس خولې ته در کې ویخوره او دغسې انداز و دغه سبقونه او یقینا هر صفت الله ورکړه او هر صفت یې ورکړه مونږ ته ترمذي شریف درس کې قصه کوله دی چې څو کاله مخکې تقریبا د نن نه شل کاله یو څومره به هغه وخت کې ایم پي ایم و هغه ګردنتوړ پرې راغلی و نو د دغې نه څوک روغېږي نه بیا بس په هغې کې وفات کېږي نو ویل زه چې ویل آی سی یو روم کې داخل کړم نو په دې کې هغه ډاکټران د سړي نه دا کپړې وباسي هغه وردي ورته وراغونډوي نو ویل دا کمیس خو یې ویستو خو چې ویل پر دغه وخت به لاس راوړو نو ویل دی بېهوشۍ حالت کې به زما د دواړه لاسونه اوچت شو دا به یې ونیو دا یې نه پرېښودل حتی الوسه کوشش دی وکړو بیا په هغې کې مجبورن دي و ډریپونه پته نه لګي 10 ورځې پروت و 20 ورځې پروت و خو شیخ صاحب بیا وایي چې په دې دومره ورځو کې ما ته د وړو بولو لوی بولو اودس نه دی زه پېښ شوی خوراک هم شروع دی ډریپونه هم شروع دي ویل په دا خوب بېهوشۍ کې یو کیفیت غونته کې ګورم چې امام ترمذي ما ته راشي د چا کتابونه چې پړول دغه محدثینو ویل ما ته وایي چې دا ته دلته څه کوې تا د طالبان سبقونو ته ناست دي ویل خوب غونته کې کیفیت دی وایي زه ورته وایم چې زه خو بیمار یم وایي د امام ترمذي ما ته وایي چې زه دې دموم او بیا زه سبق ته نو ویل په دا خوب کې بېهوشۍ حالت کې دی ما دمی وایي چې څنګه دا شوف وکړي نو دی نیغ راپاڅېدلی دی په دا آی سی یو کې ډاکټران هم منډې وایي څنګه چل شیخ صاحب هغوی ورته صبر وکړه شیخ صاحب څیزونه خو وباسو شیخ صاحب ورته څه وایي ما پرېږدئ زه اودس کوم مونځ کوم ټایم دی لمونځ او دا مشکات شریف حدیث دی سړی چې په دا قبر کې دفن کړي او دی د مونځ پابند و دا فرشتې چې کله راپاسوي نو دی د فرشتو ته اولنۍ خبرې څه کوي یمسح عینې دا سترګې مږي دی میت او دی ورته وایي ما پرېږدئ نو صلي زه مونځ وکړم هغه کیفیت د هغه دلته و 12 ورځې 15 ورځې سړی واړه بول نه بل څه نه دومره الله رب ذوالجلال د دې خلکو نه حیا کوله دنیا باندې هغه حرام کړ یقین وکړه زه پرون میل ته هغه هلکانو سره خبره کوله مې دومره برکت دی په وخت کې سهار به دی حقانیت نعمانیت راغی سبقونه دا سبقونه پړول زمونږ غونته کې ځوانان هم دغه ورسې نشي کولی دله چې الله کم طاقت ورکړی و دې ځینې فارغ شه بیا حقانیت ته مزل وکړه هلته طالبانو ته ووایه د دې ځینې بیا راوځه هغه ځای کې بیان وکړه هغه ځای کې بیان وکړه هغه ځای کې بیان وکړه د دې باوجودو ته نن چرسدې ته ورشه دا که دنیادار سړی دی دا که دیندار سړی دی دا که عالم دی دا که دینی تحریک والا دی دا که دنیادار دی دا که دکاندار دی دا که خپل رشتہ دار دی دی که ګاونډي دی هر سړي له دومره وخت ورکړی دی دومره وخت ورکړی دی یقین وکړه قسم دی چا په سمجھ کې نه راځي چې دا څومره وخت ورو شیخ صاحب دا څومره برکت والا وخت زه خو که 5 کتابونه دلته پړوم زه خپل کتاب نه وزګارېږم ځکه جلسې لازم زما هر څه مصروفیات میلمانه راځي هغې دې میلمانه وزر کړي دي دی هر چا ته کور ته ورغلی او صرف ورتګ او تعلق نه
داسې مینې ورکړې وه دغسې مینه قسم دی نن د هر سړي سوچ دا دی چې د شیخ صاحب د ټولو نه زیاته مینه ما سره وه او دی کمال و هغه پیغمبري اخلاق و ټول عمر حدیث پړاو کړو وسې د ویسونه تاسو اورئ ویډیوګانې ګورئ په دا ماشوم سره د هغه مطابق به لګیا و عالم سره د هغه مطابق به لګیا و دوکاندار سره به د هغه ته چې به کېناستې ته به حیران شوې چې یاره دا کومه کوالټي ده چې الله تعالی دله ورکړې ده نو عرض مې دا کوو الله تعالی هر څیز ورکړی و هر نعمت یې ورکړی و هر منقبت یې ورکړی و هر فضیلت یې ورکړی و بس دغه یو د شهادت کې مې و الله تعالی هغه هم ورکړو دنیا نه لاړو هغه کامیاب شو داسې کامیاب شو چې مونږ تاسو یې تصور هم نه شو کولی بدبخته مونږ پاتې شو ناکامه مونږ پاتې شو مونږ پښتانه پښتون ښکته و پښتون بره پښتون هغه بېشعوره قوم دی پښتون هغه کم عقله قوم دی چې همیشه د خپل محسنین ویشتلي دا په پنجابي پسې خبرې کوي کم پنجابی راغلی دی په شیخ صاحب باندې ډس کړی و کم پنجابی راغلی و شیخ حسن جان یې په وینو کې دلته سوړ کړی و دغه بدبخته پښتانه بېشعوره پښتانه چې دا د 500 روپو دپاره خپل پلار وجني دا بېغیرته قوم به هم دقسې تر قیامت او الله دې ذلیله ساتي همدغسې تاسو چې د امت دغسې سهاري ووجلې ته به د دې نه ورځ ښه ورځ وګورې الله دې درته کله هم نه ښیم دغسې ذلیله دې خدای ساته دې قوم نه سړی تمه لري تا یو ډم راواغستو یو شادو مخې سړی چې د هغه اصل نشته نسل حرامیو نسل شکل دې وګوره دا کمینه ځوانان په هغه خبیث پسې ودرېدل او د دغسې یو محدث خلاف یې پروپیګنډه و دومره په تکلیف و به د اخر وخت کې قسم دی کې په الفاظو کې سړی ویلی شي ستاسو به څه شکایت خدای ته وړی کم پښتون قوم چې په داسې کمینه خلکو په مقابله کې دغسې علما مسترد کړه زه د الله نه امید نه ساتم چې دغسې قوم ښه ورځ دې نه پس وګوري زه یې بلکل نه ساتم او نه به مې په دا خوله دوا راشي د دې نه پس چې پښتون قوم ته خدای ښه ورځ ووایي کم پښتنو چې خپل دغسې سپینګیري شهیدان کړه کنځله یې پسې وکړله بدرده یې پسې وویله یقین وکړه نن زما جذبات نه غواړي زه د هغه قوم دپاره لاس اوچت کړم زه دې ورته دعا وکړم بس خدای دې ذلیله ساتي همدغه طبقه او ذلیله دې ساتي او ذلیله دې خدای ساتي نور دې هم خدای ذلیله کړي بس دې نه پس ذهن هغه به څه ووایي هغه عالم او محدث و دې وخت کې ما مخکې عرض وکړو چې یقینا د دې مصداق کې و چې هغه محدث و هغه شیخ صاحب دې امت کې امام بخاری رحم الله یو عظیم مقدس شخصیت تیر شوی دی لوی دغه دغسې چرچه وه په دا ټوله دنیا کې چې هر مکتب فکر متفق دی امام بخاری په شان باندې دغه په عظمت باندې لیکن اخر وخت کې خلکو دومره تنګ کو یا خو هغه امام بخاري و چې کلي ته به راتلو ټوله علاقه به پسې راووتله استقبال ته به خلکو ورته څادرې غوړولې دغه ملاقات ته به راتلله یی اقا امام بخاری دومره تنګ کو هغه حاسدینو تنګ کو بدبختو تنګ کو اخر کې دعا کول یا الله ستا د پراخه ځمکه سره د پراخۍ نه په ما باندې تنګ وشو بس ما واخله وده شو هغې کې بس روح لاړو وفات شو همدقسې د شیخ صاحب سره وشول هغه هم حاسدینو تنګ کو دا هم حاسدینو تنګ کو دل هم چې خدای کوم مقبولیت ورکړی و تاسو به دورې کتلې وې کله جاپان او کله په عربو کې به سعودي علما راتلله شیخ صاحب مونږ ته حدیثو اجازت وکړه رسوک صرف پاکستان کې نه و د ټوله دنیا کې و دا دغسې همقسې د هغه سره وشوله اخر کې د عمره تنګ کو هغه کله دا حالات کتلي و هغه ټول عمر امت جوړوو هغه د امت اصلاح کول هغه امت ته خیر ورښودو امت ته اخلاق ورښودل امت ته دین هغه کمبختو هغې پسې کنځلې وکړه د هغې خلاف په یوه روغه خبره باندې خبره هم غلطه نشته دی څه زمونږ پاکستاني پښتانه وو څه افغاني پښتانه وو چې دا په یورپي ملکونو کې ناست دي ټول عمر د دې پلارانو نیکونو د انګریزانو سپیلم به ولي ملک ته راتلی نه شو پښتانه د دیو د لاسه په مشکلاتو بکواس یې شروع کړو شیخ صاحب کومه غلطه خبره کړې وه خو ویل جنګونه یې ودرول په یو غلطه خبره کې د یو کافر مدح ته نشي کولی د حج موسم و حاجیانو ته ما ته یې په خپله وویله زه ورغلم ویل دومره حاجیان ځای په ځای د لارو درواسې ګیر دي مونږ سره به راویته دي دومره مشکلات اقتصادي حالات چرته لاړه نو یو جنګ ودرول په هغې د چا صفت کول یا دا بده خبره وه تا خبره کټ لله دومره هوا دې ورکړله ماحول دې جوړ کو
هغه شیخ هغه عالم ته دومره کمبخته تنګ و چې هغه په خپل ژوند باندې هغه د ملک تمنا ته دې مجبوره کړو. ټول به نه وي دغسې، خو بدبخته شته دی، کمینهګان پکې شته دی. پرون بیا به خلکو شیخ صاحب عالمي شخصیت و، هغه د ټولو پلار و، نن ټول امت ورسره یتیم شو هغه سره. هغه د افغانستان اسلامي امارت هم خپل مشر ګڼو او شیخ صاحب هم هغه خپل بچي ګڼله، هغوی نه کوله پروپیګنډه. دا خو یو څوک کمینهګان و، و یاره په افغانستان کې حماسي دی. نو حماسي څه ملا خو نه دی، هغه کتاب راواخلي، غریب په دې نه پوهېږي چې دا خبره د میډیا او د منبر ده که نه، دغه ته ملا چا ویلی دی؟ پلان کې قسم دی دا صرف د شیخ صاحب حاسدین و چې بکواس یې کوو. امارت اسلامي کې دغسې څوک نه و، امارت اسلامي د هغه بچي و. پرون یې سفیر هم راغی تعزیت ته، د امارت اسلامي طرف نه د تسلیت پیغام، د هغوی پوره وفد هم راغی، هغوی هلته هم تعزیت وکړو. دغومره زیات د هغوی ټول مشران او کشران خفه دي چې زموږ نه، ما ته موږ ټولو ته دغه احساس دی، زموږ یقین دی، زموږ نه زیات قسم دی، هغه زیات خفه دي، جاړي. زړه چې پلار لاړ شي، بیا دغسې پلار چې هغه د درد ځای و، هغه د دعا ځای و، هغه د تسلۍ ځای و، هغه د پریشانو د هغې باندې به سړی څنګه خوشحاله شي، په هغې به سړی څنګه پروپیګنډه وکړي. دغه ټول هغه بکواسیان و چې خلکو دې ته ورکړو، پاکستاني هم پکې و، افغاني هم پکې و، بدبخته مردود شو، اوس جړا کوي د هغې نه. پس دلته کې جمعیت علما اسلام و، هغه ټولو هغه خپل پلار ګڼو، خپل مشر یې ګڼو. هر سیاسي پارټۍ، هر سیاسي مشر، هر دنیادار، هر سړي هغه خپل پلار ګڼو. همدغه وجه ده چې شیخ صاحب دا اوس خو خلک دا شی پیش کوي که نه، دا د پښتنو په نوم باندې شیخ صاحب دا وویله. د دې خبرو نه مخکې دلته د جمعیت علما اسلام د شورا اجلاس و چې دا ټول پاکستان په نمایندګۍ باندې وه. دا شیخ صاحب مولانا فضلالرحمن صاحب ته پاڅېدو، ورته ویې ویل په دا پاکستان افغانستان دواړو کې پښتانه اوسېږي، مسلمانان اوسېږي، دا کم ماحول چې جوړ شو انتهایی تکلیف ده دی. زمونږ د پاکستاني علما وفد هلته لاړو، په هغې سره هغه تلخیانې ډېرې ختمې شولې. قاید جمعیت مولانا فضلالرحمن صاحب دامت برکات هم ته ویې ویل ته د هغوی نه مطالبه وکړه، موږ علما به مطالبه وکړو چې هغوی هم خپل د علماو سرکاري وفد راولېږي، موږ یې په پاکستان کې سپورټ کړو، عوامو ته یې راوځلو، مدرسو ته یې راولو، علماو ته یې راولو چې دا تلخیانې د پښتنو په منځ کې ختم شي. تا صرف بکواس کوو، شیخ صاحب عملي اقدامات کوله لګیا ول. د دې نه لږ مخکې دلته یو سرکاري میټینګ و پاکستان افغانستان په، دی خپله دې میټینګونو کې نه شریک کېدو، لیکن په دې کې د پښتنو خبره وه، په دې کې د مسلمان خبره وه. دا شیخ صاحب ناست و، ته هغه خبرې واوره. یو چا ورته بیا وروسته وویله، ویل شیخ صاحب ته دې حالاتو ته نه ګورې چې ته دغسې لګیا یې د هغوی دپاره؟ ویل ته دې حالاتو ته نه ګورې چې ته دغسې لګیا یې؟ شیخ صاحب ورته ویل هغه زما بچي دي، بچي. افغانستان دورې چې وکړه واپس راغی، په هر بیان کې به لګیا وي، زه د مدرسې نه راغلی. امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله صاحب حفظه الله ما ته په خپله دا قصه کوله، ویل چې زه ورسره میلاو شوم، هغه د چا سره ملاقات نه کوي، دغسې غړ غړ بادشاهان راځي. ویل ما ته وی چې دا زما خواهش و چې شیخ صاحب زه تا سره ملاقات وکړم. زما اوس د کوچرو لوچرو غونته کې سړی و چې هغې به په خوله باندې یادوو. پرون امام بخاري لاړو، دغه منحوسې ژبې پسې وچلې دی. نن د امام بخاري هغه وارث چې یقینا هغه بخاري ثاني و، دا منحوسې ژبې پسې وچلې دی، هغه لاړې. پرون هم دې بدبختو امام بخاري تنګ کړی و، نن یې شیخ صاحب تنګ و. چا چې امت جوړوو، چا چې د امت تربیت کوو، امت یې بچي ګڼل، دې بدبختو دغه خلکو زړه زخمي کړو، هغه هم دقسې رخصت کړو. نن هم هغه مشهوره مقوله ده، وی نقاره خلق کو نقاره خدا سمجھو. رسول الله صلی فرمایي دومره خو تاسو هم پوهېږئ، ټایم نشته دی، زه نه پوهېږم، زه نور څه نشم ویلی. د یو دومره ډېرو خلکو په زړونو کې الله د یو غلط سړي محبت نه اچوي، په دا ټول موږ سره متفق دي. د دومره ډېرو خلکو نارینه زنانه غټ وړوکي دنیادار دیندار، د هغوی په زړونو کې الله د یو غلط سړي دومره محبت نه اچوي. الله اعلان کوي، جبریل اعلان وکړه زه د پلانکي سره محبت کوم، تاسو مور سره محبت شروع کړئ. خلکو زړونو ته راشي، د هغې سره محبت شروع کړي. هغه شیخ صاحب و، تاسو یې جنازه وکتله، د پاکستان په تاریخ کې به دغسې جنازه چا او جنازې تاسو کتلې دي، خو هغه دوه ورځې بعد کېږي. نن سړی وفات شي،
2 ورځې انتظار کړی 2 ورځې پس به جنازه کېږي د دې لپاره چې خلک راورسي کني کم از کم د 1 ورځې نه خو زیات خامخا اړی دلته شیخ صاحب 8 بجې شهید شو هسپتال کې ګنټه 2 تېرې شوې بیا به غسل د دې نه لا تیار شوی نه دی اعلان وشو 5 بجې باندې شیخ صاحب جنازه ده دومره مختصر وخت کې دومره دنیا را جمع کې دنیا حیرانه وه دا جنات دي که انسانان دي د کوم طرفه دا مخلوق را چلیږي او وصیت یې هم کړی و اخره کې وایي چې په ما نمایش ونه کوي جنازه مې زر وکړي د سنتو موافق بیا هم یقین وکړه دا سیاسي خلک چې کوم د خپلو جلسو رپورټ شو پیش کوي زه وایم که په دغه حساب سره د شیخ صاحب جنازه ګوري نو هغه په کروړونو باندې به په کروړونو باندې او حقیقت پسندانه تجزیه کوي نو هغه په د پاکستان په تاریخ کې دغه د ایشیا لویه جنازه د هغه جنازه لپاره تنګه شوه لارې نه وي یقین وکړه 1 ګنټه صرف ما په د جنازه کې مزل وکړو ځای ته نه شو رسېدلی دا د ټولو خلکو حال و شپم روډ باندې ورځم باندې خلک روان یو بل ته اوبه ورکوه یو بل ته لاره ورکوه خو د شیخ صاحب د تربیت و چرسده علمي خاوره ده او ټول خلک د هغې مېلمستوبونه ګوري لیکن د دې باوجود لارې تنګې شوې کوڅې تنګې شوې روډونه تنګې شوې پروردګاره دا کوم طرفه دا مخلوق راغلی دی او نن هم تاسو ورشئ دغه قبر ته موږ د خپلو علماو محدثینو پخواني هغې باره کې دا اورېدلي دي امام احمد چې وفات شو بازارونه بند شو خلک د کورونو نه راووتله په ژبو باندې چغې شوې بېینهي دغه حالت د شیخ صاحب رحمه الله و شیخ صاحب د وفات شهادت خبر ټول چارڅدې بازارونه ورسره بند شو کورونو نه نارینه زنانه راووتل چغې په داخلو باندې بس بل څه شی نه امام ذهبي صاحب وایي په بغداد کې د امام احمد بن حنبل رحم الله غونته کې جنازه چا نه وه کتلې نن اقه امام ذهبي خو نشته دی زه په هغه باندې اضافه کوم چې په دې وخت کې په پوره ایشیا کې د شیخ صاحب کومه جنازه وه د دې میزان نه مخکې تېر شوی دی نو بیا آینده کله راشي امام بخاري وفات شو خلکو چغې ګړلې راووتو اوس به څه کېږي هماغه حالت دلته جوړ شو امام ونیفه رحم الله وفات شو خلک قبر ته راځي 50 زره لاک خلک او په دا قبر باندې اوښکې تویېږي هر مکتب فکر راځي نن بېنهي قتل ته قبر ته ورشه پرون ما ته یو چا وویله ویل خلک به سیرې اچوي ما ورته ویل یاره په خپله وصیت کړی و جنازه مې زر وکړي قبر مې په عام ځای کې جوړ کړي د شریعت خلاف یې مه کوئ بچو یې باغي عمل وکړو اوس غریبان په غم کې دي هر سړی د عقیدت ساتي څوک راځي سیرې اچوي څوک اوس د هغوی خپل عمل دی هغه نه شیخ صاحب ته منسوب دی نه یقین وکړه حدیث کې راځي کله چې یو دغه سړی وفات شي د 40 دن پورې د ځمکه اسمان جاړي په هغې باندې جړا ور باندې نن دغه حالات دی انسانان صرف نه جاړي نارینه زنانه نه جاړي یو ویډیو چلیږي تاسو به کتلی وي یو سپی ورته راشي سپی دی قبر ته قسم دی هغه سپی هم سر کېږدي په جړا شي ورته دغه مقبولیت په دغه وخت کې یقین وکړه امام نووي رحم الله وفات شو د حدیث لوی عالم دی مدرسو کې طالبانو سبقونو ته ناست لیکن جړلی سبقونه یې نه شو ویلی نن یقینا نمقصې عوام خواص علما مدرسو سبقونه دا ټول هم دقسې لاړه بس هغه چا وګټ او مرګ هم دغسې مرګ و قابل رشک و سهارې 2 رکعته سهارې کور نفل اودس یې کړی دی بې 2 رکعته نفل کړي دي د هغه ځګي نه را روان دی دی به نعمانیې ته ورځي درسي حدیث ته طالبان ورته 1400 طالبان په تمه دي بیا به د دې نه پس دي دارالعلوم حقانیې ته 1200 طالبان هلته دورې حدیث کې ناست دي طالبانو خیال له بخاري ترمذي شریف ورسره و په لاره باندې را روان دی اوس به موږ تر حدیث وغه درس راکوي سبق به راته سره ته رسوي لیکن هغوی ته نه و پته چې نن به استاد سبق ته نه راځي په خپل شهادت او په خپل صبر او په خپل وفا او په خپل اخلاص سره به اخرنی درس موږ ته په خپل عمل سره راکړي هغه ځګي نه هغه لاره د مدرسې و هغه په مدرسې ته روان لیکن الله فیصله کړې وه چې د مدرسې په دغه لار به جنت ته ډالګ رسو هغه ځای کې په وینو باندې سور کو بخاري ترمذي ورسره و د حدیثو درس ته روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یبعث کل عبد علی ما مات علیه
هر سړی به په حق حالت کې راوپاسېږي کوم باندې چې دی وفات شوی شیخ زسر او بخاري ورسره ترمذي به وي سپینه ږیره به په وینو باندې سره وي د مشکو د عنبرو خوشبويي به ترې راځي الله مخې ته به ور روانه چې دی بدبختو زه ویشتلی وم په دغسې حالت کې نازک مزاج و انتهایي د آرام او د ناز و نعم ژوند او زندګي و مخکې ما ویل هر نعمت الله ورکړی او هر نعمت لیکن دغسې نازک بندګان الله تعالی تکلیف ته نه ورکوي ډریور یې خبره کوله د شاته نه ګولۍ راغله پس دو ګزاره ولګېدو آخري الفاظ ویل یا الله خیر دی وخت کې کومه دنیایي خبره نه ده کړې ګیله شکوه په خوله نه یا الله خیر شهادت نه بل خیر څه الله تعالی ورته حق شهادت ورکړو دنیا نه په دا ځي باندې د شیخ صاحب دغسې سړي خیر سړی ورکړی ده هسپتال تم دی په دا دومره تیز وخت کې هسپتال ته رسېده دې تم خدای نه دی پرېښی دومره اساني او حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ما یجد الشهید من مس القتل الا کما یجد احدکم القرص شهید چې دی د مرګ خو ډېر غټ تکلیف وي دومره تکلیف د انسان د اینو اوبه کېږي د هغې سره صرف هغه حالات چې سړی ګوري د انسان د دماغي حالات دا ټول ارزی دا رګونه د انسان اوبه کېږي دا دومره تکلیف دی شی دی لیکن دې شهید ته الله رب ذوالجلال د دې مرګ دومره تکلیف ورکوي لکه میږی چې معمولي ټک ولګوي او زما یقین دی شیخ صاحب ته په دغه هم نه الله به ورته هغه د شاه د اوبه چې په دا سخته ګرمۍ کې کوم شهید ته ورکوي شیخ صاحب سره به هغه معامله شهید شي الله تعالی یقینا هغه نن لاړو صرف د هغه بچي په یتیمان نه شو د هغه شاګردان ټول امت ورسره یتیم شو تاسو به د میډیا باندې وکتل د هغې سره عوام هم جاړي زنان هم جاړي تر اوسه پورې د هېچا اوښکې نه ودرېږي بې اختیاره ځي هغه اختیار ولا نه هغه بې اختیاره اوښکې دې روانې دي پولیس هم جاړي عوام هم جاړي حکمران هم جاړي کومه بدبخته دی چې نه جاړي ورسره پته نه لګي قاتلانو ته به څه میلاو شوي اب هم په خپل کور کې پروت دي اب هم نن فخر کوي چې ما جهاد وکړو او ظالمه دا کم جهاد تا وکړو تا هغه جهاد وکړو چا چې رسول الله شهید کوو چا چې عمر فاروق رضی الله تعالی شهید کړی و چا چې عثمان غنی رضی الله تعالی بیل لمبولی و علی المرتضی شهید کړی و حسنین شهیدان کړي و شیخ حسن کمبخته څومره ژوند زندګي به تېری څومره وخت به دي کله پورې به وي بهرحال محترمو هېڅ الفاظ نشته دی محترم چې څه ووایو هېڅ ذهن کې نه راځي دې نه زمونږ خو هم د تسلۍ ما ته خو خپله باندې ذاتي طور یقین و که پلار نه زیاته مینه راکړې وه او ما ته به تپوس به م کوو د اخري هفته کې وټسپ باندې به غټ غټ میسیجونه راولېږله دوه منټه یوه ورځ ما وټسپ بند و نو مولانا حبیب صاحب دی زما ملګری دی د هغه سره هم ډېر تعلق و هغه پسې کال وکړو چې مفتي صاحب نمبر هم بند دی او میسیج مې ورته کله جواب یې راغی هغه ما ته کال وکړو بیا ما زر وټسپ کولاو کړو دا ورسره ما خبرې کالونه پسې راغلي وو د اخر ورځو کې دلته راغی زه تخبایي کې وم دې اخري هفته کې نو ما ته وایي چې مفتي صاحب ستا له کوڅې سره راتاو شو ما ورته شیخ صاحب زه به تخبایي کې یم بس زه په منډه ځان در رسوم ما ته ویې نه بیا به بل نو زه بس به سبا له بیا هلته ورغلم ما ورته ویل شیخ صاحب تاسو را نه شئ بس ما ته دلته دعا وکړئ ما ته منظوره ده کوم حالات دي کوم پریشانۍ دي کوم پرونه یې راته زوی ویل آخري خبره کوم ویل دا درسونه به مو بیانونه ما خو ګرځنده شخصیت و تاسو کتله چېرته ناست نه وو ویل ما ورته ویل چې شیخ صاحب لږ خو کښېنه ویل چې زما یو میشن دی چې په هر کور کې زما په د بیانونو سره الله یو حافظ او عالم پیدا کړي او هغه میشن تر ډېر حده پورې پوره شو اوس څه کال یې ویې څه کال تاسو ته پته دلته د فتنې پیدا شوي د منیر شاکر شکل کې د حدیثو په خلاف باندې او انتهایي خطرناکه دومره زیات فکرمند و ما ته یې ما بله ورځ وویلی وم صاحب زما میشن دا دی بس وایي زه اوس بیانونو کې لګیا یم چې د احادیثو عظمت خلکو ته بیان کړم د احادیثو دفاع وکړمه د خلکو ذهنونو کې دا خلک چې د حدیثو عظمت وباسي چې ښه واپس راولو لیکن محترمو یقینا مونږ د شیخ صاحب د روح سره عهد کوو نن چې انشاءالله مونږ ستاسو شاګردان په هر میدان کې دغه باطلو به تعقب کوو ستاسو میشن به جاګر چې مونږ کمزور یو مونږ هېڅ هم نه یو ستاسو کوم یې څوک پوره کولی شي دا ټول امت هم نن یو ځای شي نه شي یو کولی او اخره کې مطالبه ما وی زه به یې وکړم خو نه یې کوم ضرورت یې نشته وایي چې حکومت نه مطالبه وکړو چې قاتلان یې ونیسي
تر اوسه پورې که دې حکومت د شیخ حسن جان قاتل نیولی خو اوس موږ به یې ووایو د زرګونو علماو قاتلان یې نیولي خو موږ به یې ووایو دا ټول هسې ګپ شپ دی دا ټول دو نمبري ده دلته یوې جړا څوک وولي تاسو کتلي ورځ کې دلته قاتل گرفتار شي یو ډم څوک وولي په 24 غنټو کې دغه قاتل نه وي زما د الله په ذات قسم وي که دې حکومت غوښتی د انتظامیې د شیخ صاحب قاتل د الله په ذات قسم که ده په دغه ورځ د چرسدې نه موتلی وي مونږ له سترګې مه توروئ پرون و یو سی ټي وي فوټیج راغی هله افغانستان کې منصوبه څه ووایي منصوبه یې وه وشوه پلانکي تنظیم قبوله کړه قصه ختمه شوه بس لاړه مونږ ته پته ده دلته زمونږ د وینو تپوس نشته دی 15 بیرې ما باندې ذاتي طور دلته حملې وشوې یو پیر هغه و چې 2 کسان ما به ذاتي خود مونږ ونیوه دلته م راوستله وم تړله قسم دی نن هم که تا ته زه د سی ډي ډي هغه رپورټ وښیم چې مونږ له به دا سترګو کې مې شګې راواچولې ما چې وکتله ما هغه ایسې چې وسرتل ما یو تصویر دې والم ما ته وایي نه نه تصویر دې واله نو ما چې دومره پې شرمېږې چې اوس زه بار خلکو ته وښیم مونږ ټول عمر د دې رویې لیدلې ده د خپل ځان سره مونږ ته پته ده په دې معاشره کې د یو عالم حیثیت د اجړا هم نه دی د ډم هم نه دی کومه رویه چې دیو کوي خو بس آخرت هم شته دی خدای هم شته دی تپوس ځای هم شته دی الله عدالت هم شته دی مونږ دیو نه مجرم نه غواړو مونږ دیو نه هېڅ تحقیقات نه غواړو تحقیقات هم مبارک شه تفتیش هم مبارک شه قاتل هم مبارک شه قاتل هم ستاسو د کور سړی دی ملګري هم تاسو یې سهولتکار هم تاسو یې ما به په هغه ورځ منلي وی چې په 2 غنټو کې تا دننه د شیخ صاحب قاتل راوستی وی په چوک دې ودرولی وی بیا به ما منلی وی چې او تا زما سره اوښکې په سشتیا باندې ورنه دا معمول دی دا طریقه کار دی قاتل ولګېږي راشي د مقتول په جنازه م ودرېږي همدردي هم وکړي لاسونه مو چت کېده د دنیا رواج دی رسم دی ختم دی لیکن یاد ساته د الله عدالت شته دی تا یو عام سړی نه دی شهید کړی تا د ټولو علماو امام شهید کړی دی تا د ټولو امت پلار شهید کړی دی تا د پیغمبر وارث ګرد شهید کړی دی دا د الله رب ذوالجلال قانون دی دا د هغه یو نظام امتحان دی وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفا بربک هادیا ونصیرا دا زما قانون دی انبیا به وي دشمنان به وي علما به وي دشمنان به وي ستا پلرونو نیکونو زما په پیغمبر باندې د مرګ منصوبې جوړې کړې وې د هغه د شهادت صحابه کرامو باندې ګزارونه کړي زما د دین امامان امام ابو حنیفه جنازې د جیل نه ویستلې وه امام احمد یې راله په کوړو باندې وهلی یو عالم یې راته نو د روژې په خوله شیخ حسن جان صاحب په وینو باندې سور کړی نن موږ دپاره دغه نوي نه ده اگر چې موږ دې درمن کړو اگر چې موږ دې په یو خفګان کې کړو پته نه لګي کوم وخته پورې به دغه درد وي لیکن یاد ساته د الله عدالت را روان دی اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں ہے محلت ورکئی لیکن پکڑے ډیر سخت وي انشاءالله ستا بچی به م لعنتي وي ستا نسلونه به م لعنتي وي الله به درله هغه سزا درکوي لیکن د خپل قوم ته وایمه بس تاسو پښتنو عقل پیدا کوي ځان کې شعور پیدا کوي د علماو توهین هم موږ الله درله نعمت واغستو د یو علماو هغه په بېعزتۍ باندې تاسو دومره لویه قرباني ورکړله اوس به د علماو قدر وپېژنئ ته مې کوئ آینده هم مه کوئ کنځل هم پسې کوئ دشمنۍ هم پسې کوئ وله هم په دا لاره پسې کنځلې هم کوئ بس ورک شئ د ابوجهل ملګري تاسو شوئ د پیغمبر په لاره مونږ هم روان یو مونږ هم هغې ته خوشحاله یو مونږ د پیغمبر په لاره باندې ځو ستاسو آخرت تباه کېږي ستاسو انجام تباه کېږي نور خپل آخرت ته سوچ وکئ خپل آخرت مه بربادوئ الله رب ذوالجلال دې مونږ نور مشکلات و پریشانونو وساتي واخر